کومو کسانو چې د 1,00,000 روپو لپاره رجسټریشن کړو د هغه کسانو د لپاره د خوشحالي خبردار چې 1,00,000 روپۍ چې دی هغه شروع شي دي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې کم د روزې د میاشتې 1,00,000 روپۍ ورکولې او د غیر لپاره کومو کسانو رجسټریشن کړو نو هغه کسان ته بوس دغه 10,000 روپۍ چې دی دا ملويږي او د غو په اکاونټونو کې دغه 1,00,000 روپۍ جمع شي دي خو ځینې کسان وایي چې بدی کې به موږ خپل اهلیت څنګه چک کو او موږ ته پته څنګه لګي چې دا روپۍ به موږ ته ملويږي کنه ملويږي نو نننې ویډیو چې دا غزه موږ د دې په اړه کې دا غیر لپاره چې د ویډیو په پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې د ویډیو له لازم ورکړئ بل دا ویډیو معلوماتي د غریبانو د لپاره تاسو راخلئ مخکې شیر کوئ چې نور کسان تم ورسي ځکه کوم کسان د دې لپاره رجسټریشن کړئ چې هغه تم د 10,000 روپۍ چې دی دا ملو شي بدی کې ځینې د کسان دي چې هغه رجسټریشن کړی دی خو هغه ته به دا روپۍ چې دی دا بنه ملويږي د سره وجنه بنه ملويږي ځکه چې هغه به د رجسټریشن په وخت کې سره غلطي کړي اکثر موږ شناختی کارت یا ورکو یا چې کوم د موبایل نمبر ورکو نو پاغي کې زمونږه مسله یا په شناختی کارت په نمبر کې مسله راشي یا د موبایل په نمبر کې مسله راشي نو بیا دغه روپۍ چې دی دا نه ملويږي ځکه د رجسټریشن چې هغه په اسانو باندې کېدو چې تاسو په شناختی کارت راغستو او د موبایل نمبر به راغستو او کونسلر له به ورکو نو هغه بالته ګرځان سره لیکو نو تاسو په نمبر کې د موبایل مسله راغلی یا په شناختی کارت په نمبر کې نه کسان ته نه ملويږي بل چې د کوم کسانو مالی حیثیت برابر نه غیر دین لړکړو دی کونسلر ته به دی ویلو چې هغه په خپل کلی کې غریبانان پیژندل نو د دې د وجنه هغه کسان چې دی هغه به دی کې یو ذکرو خو بیا هم به دی کې ځینې دي کسانو چې هغه نه پیژندل یا سرکاري نوکرانو یا مالی حیثیت برابر نو دوباره غو ویریفیکیشن کوو نو بیا ټول کسان چې دی دا یو ځل غونښو کونسلران نو هغه په ګرازنی کسان چې دی د استری د حکومت د طرفه پکې هم استشهادي دي بل دا په یو حلقه باندې 15,000 کسان ته ملویدل نو دا څنګه چې په کلی کې کم غریبانان د هغه ټول ته ودا ملویدل دا کمتر کسان ته ملویدل 150 کسان ته په ټول کلی کې ملویدل نو دا کمتر کسان ته چې دی دغه روپۍ ملويږي خو دا هغه کم رجسټریشن چې شوی او بیا دوباره د هغه ویریفیکیشن شوی نو وس دا هغه میسجونه چې دی دا راځي ځینې کسان وایي بدی کې موږ خپل اهلیت څنګه چکو نه اهلیت د دې ته چې کم نمبر ورکړه د موبایل نمبر نو هغه نمبر ته چې دی هغه ته میسج راځي میسج به راځي تاسو ته میسج راغله نو دغه روپۍ چې دی دا بس تاسو په اکاونټ کې جمع شي بیا دغه روپۍ چې دی دا تاسو د ایزی پیسې دکان نه چې دی دا استېجي ځکه د دې مخکې غوولو چې دا به ډایرکټ اکاونټ راځي خو دا غو د ایزی پیسې والا معاهده چې دا غوونه شو نو د دې د وجنه وستاسو په شناختی کارت باندې دغه روپۍ راغلي که تاسو په جیس کیش باندې راوکاږئ او که په ایزی پیسې باندې راوکاږئ خو تاسو ته میسج راځي د 8558 نه چې تاسو ته میسج راځي لکه د 855 او 8 نه چې دا تاسو ته میسج راځي لکه 8558 نه چې تاسو ته میسج راځي چې کوم کسان ته دغه میسج راغلی تاسو ته لیکلي چې تاسو 1,00,000 روپۍ راغلي دي نو تاسو بیا خپل 1,00,000 روپۍ چې هغه د ایزی پیسې دکان نه چې هغه راځي شي خو دا روپۍ چې دا په ټایم سره راوګاږي که تاسو راوینستلې نو دا روپۍ چې دا به واپس کیږي دا څه باندې چې دا بس تاسو په دغه اکاونټ کې او دا بس تاسو په شناختی کارت باندې چې دغه روپۍ به نو لاړ چې وس خپل روپۍ راوګاږي کراوي ونستلې او تاسو ته دغه میسج راغلی نو بیا بس تاسو دغه روپۍ چې دا به واپس شي او دا به تاسو ته نه ملويږي لکه دا 29 رمضان پر چې تاسو ته ملوي دي چې دا غي نه خو چې دا روپۍ به واپس کیږي نو وس لاړ چې دغه روپۍ شروع شي دي او خپل روپۍ چې دا راوکاږي او اهلیت دغه چې تاسو ته دغه نمبر نه چې میسج راځي چې کوم میسج د تراغه نو تاسو به دغه روپۍ او کوم میسج رانغه نو بیا به دغه روپۍ چې دا به تاسو ته نه ملويږي